حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ مخیاتون مبارکونه را روانو. قوم مدین طرف ته دی راولېږلی شو او د حضرت شعیب علیه السلام قوم د کفر او شرک سره سره یو بل اخلاقی مرض چې په ناب تول کې کمی په دې بیماری کې مبتلا و. الله تبارک وتعالی او شعیب علیه السلام د قوم طرف ته راولېږلو. ټولو نه وړومبې د یو الله د عبادت دعوت ورکړو، یا قوم اعبدوا الله، ځکه چې انسان پیدا د عبادت دپاره دی او چې کله بنده د یو الله عبادت شروع کی نو د یو الله عبادت کوونکی انسان بیا د دنیا په لالچ کې، د مال او دولت په لالچ کې هغه چا باندې ظلم، چا سره زیاتې، ناانصافي، دا شیزونه نه کوي. د یو الله عبادت کولو والا هغه بیا د غیر نه تمه نه ساتي، د غیر عبادت نه کوي، د غیر لره د نفع او د نقصان مالک نه ګڼي. ځکه شعیب علیه السلام ټولو پیغمبرانو ټول وړومبې د توحید دعوت ورکړی، اعبدوا الله، د یو الله عبادت کوي چې د هغه نه سوا ستاسو بل څوک معبود نشته. دویم دا په ناب تول کې کمی مه کوئ. ناب او تول دواړه کې چې دی کمی بیشي دا مه کوئ، یعنې په تاسو باندې به عذاب راشي. معلومه شوه چې کله تاجر په تجارت کې دوکه کوي، ناب تول کې کمی کوي، ملاوټ کوي، فراډ کوي، د الله عذاب ور باندې راځي. موږ تاسو ګورو چې دا عذابونه مختلف صورتونو باندې راشي. یو اور ولګي او هغه اور چې دی نو ټول بازار، ثابت بازار او پلازي او مارکیټونه وسوځي. موږ ته بظاهره باندې یو صورت ښکاره شي، یو وجه ښکاره شي، خو دې شاته د الله تبارک وتعالی طرف نه د ناراضګۍ اظهار وي او عذاب وي، امتحان وي. او په ناب تول کې د کمۍ، د دوکې، د فراډ او د سود او دغه شانتي د ملاوټ چې کوم زموږ ستاسو معاشره کې روان دی، د دې هغه ګناهونو وبال او هغه زوال په دوی باندې راغلی وي اکثر او بیشتر. نو فرمایل چې که تاسو دا ملاوټ نه پرېږدئ نو په تاسو باندې به د الله عذاب راشي. او دغه شانتي بل دا وفرمایل که تاسو په تجارت کې دوکه کوئ، دا فراډ کوئ، نو دې سره به په ځمکه کې فساد راځي، معاشره کې فساد راځي. چې څوک کاروباري تاجر په تجارت کې، په کاروبار کې ملاوټ کوي، دوکه کوي، ناب تول کې کمی کوي، دې سره معاشره کې فساد راځي. او د فساد ذمہ دار دغه خلک دي چې کوم خپل غلطو معاملاتو د وجه نه د ټولو انسانانو دپاره، د ټولو معاشرې دپاره زهر قاتل جوړېږي. چې کله شعیب علیه السلام قوم ته دا خبره کې، خو دا ورته وفرمایل نن چې کوم آیت مبارکه کې ذکر دی، بقیت الله، باقی بچوي د الله، خیر لکم، بهتر دی تاسو له، ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو یې مؤمنان، وما انا علیکم، او نیم زه په تاسو باندې بحفیظ، نگهبان. قالو دوی وی یا شعیب و شعیب علیه السلام، اصلاتک، آیا ستا مونځ تأمرک، تا ته حکم کوي، ان نترک چې مونږ پرېږدو ما هغه شی یعبد آباؤنا چې عبادت به یې کولو پلارانو زمونږه، او ان نفعل یا مونږ نه کوو فی اموالنا په خپلو مالونو کې ما نشاء څه چې مونږ غواړو، انک لانت بېشکه ته حلیم الرشید بردبار ښه سړی. بقیت الله خیر لکم، تاسو په تجارت کې ملاوټ، په ناب تول کې دا دوکه مه کوئ، حلال رزق ګټئ، حلال کمای کوئ. نو د حلال مال کې چې تاسو ته لږ څه پاتې شي، بقیت الله، باقي بشوي د الله، خیر لکم، بهتر دی تاسو له. په دغه حلال کاروبار کې چې تاسو لږ ډېر څه پاتې کېږي، دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده. او بل بقیت الله، بقیت الله، باقي بچوي د الله، دې نه مراد فرمایي چې دا صدقه ده. چې کوم صدقه تاسو کوئ چې دا د الله تبارک وتعالی سره جمع کېږي او دا ستاسو دپاره غوره ده. او یو مطلب دا دی چې تاسو حلال کاروبار کوئ، په ناب تول کې کمی مه کوئ او ملاوټ مه کوئ په کاروبار کې، نو چې لږ شانتي چې کوم آمدن ستاسو وي نو هغه ستاسو دپاره غوره ده، هغې کې ډېر لوی خیر او برکت وي. او دغه لږ شانتي مال چې کوم وي هغې کې الله جل شانه دونه برکت واچوي چې هغه د هر څه دپاره کافي شافي شي. وما انا علیکم بحفیظ، نیم زه په تاسو باندې نگهبان. زه په زوره تاسو چې دی حق لارې ته نشم راوستی. زما کار دا و چې تاسو ته حق بیان مې کو او د کفر او شرک نه او دغه شانتي د ناب تول کې د کمۍ کول نه ما منې کړي. نو زه په تاسو باندې نگهبان نه یم چې په زوره تاسو منې کړم. نو د قوم طرف نه جواب دا راغی چې شعیب علیه السلام به ډېر زیات کثرت سره به مونځ کوو او ټوله ورځ به د الله دین طرف ته به خلک رابلل او ټوله شپه به د رب العالمین په حضور کې به ولاړ مونځ به یې کوو، ډېر کثرت سره به یې مونځ کوو. ځکه دا مونځ د مخلوق او د خالق په منځ کې د رابطې د ټولو نه مضبوط ترین ذریعه ده. او چې کوم کس د مانځه پابند وي او کامل مونځ گزاري، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، سوره احزاب کې الله جل شانه فرمایي چې دا مونځ چې کله کامل مونځ وي نو د هر فحاشي او د هر بې نه د منې کولو صلاحیت په دې مانځه کې موجود دی. مونځ د اسلام دپاره داسې دی لکه چې د انسان دپاره سر، او چې د کم انسان مونځ کامل وي
الله تبارک وتعالى دل توفیق ورکړي د ټول اعمال او کم مسلمان کامل مزګزاري الله جل شانه دته په پوره دین باندې د عمل کولو توفیق ورکړي لاري ورته اساني او چې کم مسلمان د مانزه پابند وي کامل مزګزاري د کامل منز کمال دا دی چې د دنیا جمله مشکلات الله تبارک وتعالى د خپل بنده هغه ورته اساني رزق فراخ کوي د زړه سکون او اطمینان ورته حاصل وي او الغرض دغه په دې دنیا کې د کم سیس د لپاره موږ او تاسو زموږ تاسو د معاشري خلک هلي ځلې کوو شپه ورځ منډې تړلې وهو جایز او ناجایز کوو حلال حرام کوو څه نه څه چې څومره تګ ودو موږ او تاسو په معاشره کې کوو د قرآن کریم آیتونه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه چې د مانځه په باره کې وګورو نو چې کوم مسلمان یو کامل مزګزار وي نو الله رب العالمین دا ټول هلي ځلې الله تبارک وتعالى خپل بنده ته اساني کامل مزګزار ته نو دا مونځ د الله محبوب پیغمبر چې دنیا ته تشریف وړو دا شونډې مبارک حرکت کوو اخري وخت کې ځن کدن نه بعد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د الله محبوب پیغمبر شونډو مبارک ته خپل وګ نزدیک چې څه आवाज د الله د محبوب پیغمبر اخري کلمات دي نو ما ورته د الله محبوب پیغمبر فرمایي الصلاه 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 زما امت موږ شریف نه دي موږ شریف نه دي ځکه حدیث پاک دی چې بین العبد وبین الكفر ترک الصلاه د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق هغه د مانځه دی موږ کول د ایمان نه خدا موږ پر خودل د کفر نه خدا نو لہذا شعیب علیه السلام په ټول ورځ د الله دین طرف ته خلک رابلل دعوت به ورکو او د شپې په ټول شپه په قیام باندې ولاړو کثرت سره به موږ کو قوم چې د لګیا د شعیب علیه السلام ته پیغور ورکړي چې استاد موږ چې ته دا حکم درکې چې ته مونږه هغه کارونه منې کوي چې کوم پلار نکونو هغه ته عبادت کړي زمونږه یو او دویم دا چې مال به زمونږ یو خوخه به ستا چلیږي زما مال دی نو زما د خوښې مطابق به زه خرج کوم او زه لګوم چې په کوم ځای لګول غواړم نو شعیب علیه السلام ته قوم طرف نه جواب راغی چې شعیب علیه السلام ایا ستا په خوخه به موږ مال خرج کوو نو فرمایي بقیت الله باقی بچوي د الله خیر لكم بهتر د تاسو لا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یې مؤمنان وما انا علیکم بحفیظ نیم ز په تاسو باندې د نگهبان قالوا دوی ویل یا شعیب علیه السلام اصلاتک ایستا مستامرک تا ته حکم کوي ان نترک چې مفریدو ما هغه څه یعبد آباؤنا چې عبادت به کولو پلارانو زمونږه او ان نفعل فی او ان نفعل یا مونکو فی اموالنا په خپل مالونو کې ما نشا چې مونږ غواړو انک بشک انک لانت بشکتی حلیم الرشید خسړی بشکتی بردبار او خسړی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم